الحقو الحق ویلی دی ګوره جی دا صفحه نمبر په شرقایت کې 7 نمبر شرح ده 7 نمبر چې کوم دی صفحه ده لا نقال اهل الحق اهل الحق کې د اهل مضاف کړل چاته د حق خواندانو د حق څوک چې اهل دی هو وایي چې د حق څنګه پیژنم یا ماذا الحق وایا یا به زه پوهېږم چې په دې څوک ولاړي هغه به اهل حق لا اعرف الحق ما هو بیا یو دلته یو ټکی صدق راځي که نه د حق او د صدق منځ کې څه فرق کوي ټیک شوه دی په دې کې دوه قسمه فرق کوي یو فرق هغه دی چې ما تاسو ته په شرط تعذیب کې ویلی خبر او اعتقاد خبر چې په خوله عقیده چې په زړه کې هلته ما داسې ویلو دا ثانیاً دی بیانوي که نه چې دا مطابق دا خبر لکه زه خبرې کوم یا پړه کې مې عقیده یې پټه پرته ده ما ته معلومه ده دا دواړه یا به د واقع سره واقع خو که نه مطابق لکه زه یم الله یو دی په ژبه مې پړه کې مې دي که نه چې بېشکه بېشبې الله تعالی یو دی شریک نشته زه داسې وایم دقه مې ایمان دی په دقه مې اعتقاد دی پوخ راسخ مضبوط پوهېږې پې په دقه دی خدای پاک نه مرګ غواړم چې مړ شم دقه مې کلکه عقیده وي چې الله ته یو یې تا شریک نشته دقه نور سره نشته خو دا یو خبره ما به د ځان سره وړم اوس دا چې دی دا واقع غواړي واقع ته شو که ته همدقسې ده یعنې حق واجب تعالی چې دی هغه په صفت د وحدت سره متصف دی او د هغه سره څوک شریک نشته زما دا خبره مطابق د هغې سره هلته هم په شرط تعذیب کې داسې وایي چې دا مطابق شو د هغې سره نو دا مطابق نه دی دا نشي کېدی چې دا د مطابق او هغه د دې سره مطابق نه وي هغه به هم د دې سره مطابق بیا موږ دلته یو مثال زما دا لاس دی ګورئ دا لاس د دې سره مطابق دا مطابق دی د دې سره وړوکې ګوتې د یو بل سره بلکل یو شان دی که چې دا مطابق شو سره دا سره مطابق نه شو که دا نه مطابق کېږي د دې مطابقت هم ختمېږي د دې نه مالته په شرط تعذیب اعتراض کړم فإن المفاعلة من الطرفين مفاعلې ته هم ضرورت نشته دلته زه صرف د مفاعلې صيغه استعمالوم طبقه ټکی یم زه څه یم مجرد وایم چې دا په طبق د دې دی مفاعله نه وایم د دې نه په شرجامې کې یو ځای کې ما یو ځای کې راغلی دی او ما لیکلي هم دي د اورې هغه د تمیز په باس کې وطبقه که نه هلته راځي د هغې تفسیر په مطابقت سره کوي یعنی که طبق لفظ که د مجردونو ته استعمال کې هم به دا فعل من الجانبین نو دا د دې خصوصیت د مفاعلې د وجې نه د دې نه شرط تعذیب ته مونږ وایو که لفظ د طبق کې راشي که نه دا چې د دې طبقون شي دا به هم طبقون نه وي نو که تا طبقون استعمال کو نو هم دا نشي کېدی چې د یو طرف مطابقت یو د بل طرف دی نه وي خامخا به د بل طرف نه وي څنګه دې راغله اوس ما ته ګوره نو چې دا خبر او اعتقاد مطابق شو واقع سره واقع به خامخا مطابق دی اوس آی واقع نمونه نقدم خاغې نه واوړه دا خبر او اعتقاد چې کله مطابق د هغې سره دې ته موږ مطابقون وي صيغه اسم فاعل سره پېښه دا خو ممکنه نه وه چې هغه دې سره مطابق نه وي چې هغه سره مطابق شو بیا دا مطابقون شو که مطابقون شو نو دله دوه نمونه میلاو شو کم مطابقون دې غاړې او مطابقون چې مطابقون والی جدا صدق دی چې مطابقون والی دا غاړې دته دته بیا حق صدق کې فرق وپېژنه دا فرق دی تعذیب شاید تعظیم کړل او چا کړل دوم کړ دی ثانیاً اولا یو بل شان فرق کړل هغه موږ کېده اولا بل شان فرق کړل ازه کړل په اعتبار د تعمیم سره په اعتبار د موصوفات سره د صدق موصوفات اورې یو هم دا ګورم د حق موصوفات ګڼ حق چې کوم دی نو عقیدې ته وایي حق چې کوم دی قول ته قول حق عقیدة حقة دین حق مذهب حق څو څه موصوفات شو څلور په خلاف د چانه اورې د صدق نه د
شایع دی په اقوالو کې بس دا قول صادق دی اورې څوک عقیدې ته حق وایي خو صادق او نه وي دا صادق د چا صفت ګرځي دا د اقوال چې قول صادقي نو درو له نور زی نه عقاید له ورزي نه مذاهب ته خلق صادق وایي او نه چې کوم دې مذهب ته خلق صادق وایي هغه د حق وایي دا مذهب حق دی وایي او دا نو دا اول فرق دا کوي اول دا کته وګورئ وی هو الحكم المطابق للواقع یو حکم چې مطابقي دا حکم بیا ما ته ګورئ خبرې کو اعتقادي ښه يطلق على الاقوال هنا دلته دا مو وي حکم صرف دغه وایي ځکه چې موصوف خپل وایي دې اطلاق په اقوالو کېږي په عقایدو کېږي په ادیانو کې په مذاهبو کېږي اولې په دې ټولو کېږي ځکه چې تاسو نه چې مطابقت دا وایي ځکه چې دا ټول چې مشتمل په مطابقت د واقع باندې ټول دا وایي کنه لاحتمالها حزم چا درجه ټول ته دوی د احتمال د ټول نه علا ذلك په دغه مطابقت الواقع باندې او د دې مقابل څوک راځي يقابله الباطل د حق مقابل باطل راځي واما الصدق په خلاف د صدق نه چي ده پوشه فقط شاع د مشهور شه ده په اقوالو کې خاصتا د خاصتا د کې څوک باسي لا الاديان ولا المذاهب ولا العقائد بل يوصف به الاقوال فقط دا خاصتا خود قمانه شو او دا شاع ټکه څه کوي کنه ایمه دا ګوره چې مشهور شه ده دینه معلومیږي چې اصل ته ګورنه کې د شدام پټوړو کې خو بیا مشهور شه بچا کې ده دا شاع ټکه بیا ساته ها ويقابل او د مقابل کذب راځي سراځي جی یو بل فرق ماته وکنه اما چې تاسو ته ګوره تعذيب ولا کوم ده وقد يفرق بينما مطابقت تعتبر في الحق من جانب الواقع پته څه نه چې دا هغه طرف شي دې خبره اعتقاد ته موږ سوې بیا چې هغه مطابق شو نو دا مطابق نشو نو بیا دې چې مطابقونه والي بیا او تسوي حق وای او چې دې غاړي والي مطابق هو بیا شه وفي الصدق من جانب الحكم ده حکم د غاړي ده فمعنى صدق الحكم وسوي خلق وای دا حکم صادق ده یعنی مطابقته للواقع د مطابقت فاعل بده جوړي بیا مطابقته د اضافت مطابقت هو ته اضافت د مصدر د فاعل ته او د چا سره مطابق شو نو چې صدق الحكم نو به څنګه چې مطابقته بیا به څنګه چې مطابقت الواقع له منه ور په دې ځان پوه یعنی څه لره د ناسي د صدق الحكم ما تاسو ته چې صدق کې مطابقت د کومې غاړې معتبر دی دا د دې غاړې د حکم د غاړې نو چې ته وې صدق الحكم صدق معنی مطابقت ده کنه تاره چې د کومې غاړې به نو مطابقت الحكم به مطابقت الواقع منه ورته ټکول او للواقع ومعنى حقيقه او چې کله حقيقه څه حكم بیا بس واقع ګره مطابقه الواقع ایاه دغه مستان راغه باریک بینی بستا معلومیږي چې تک ټکی ځا سویم دا خلاص شو اوس راشه دی کتاب وای ګوره جی دې رد کوي په یو خبر باندې فقط يفتح سره دا الحكم المطابق للواقع ستان تاسو کوم دا چا صفت کوي ها ده حق کنه اهل الحق کنه ده حق کنه نو دلته الحكم المطابق بکار دی کو مطابق بکار دی دا چې د حق صفت نو مطابقته الحكم المطابق ها مطابقه بکار دی دې دا دوی دا ها هو کنه دا حکم بیا چې حق او حق دا غړي هغه مطابق دې مطابق کې مطابقه وکړ دی وای بعض خلکو دا کم فرق دی دا اول لکه دویم دی دا نه دا دې چې د الحكم مطابق دا چې کتب په کتاب کې اول کم یو دی دا موصوف د تعمیم هغه دی نو پاره کې بیا د مطابق او د مطابق فرق شته نو دې رد کوي دلته د المطابق وای خیر دلته مطابق مو وایا
اخو دویم فرق دی کنه الته به وای کنه او ته په اول کې خو مو وای کنه اوس به شوي دلته خو په موصوف سره فرق کوو کنه وای قد يفتح الباء ځینې خلک وای کله خلک وای دا با مطابقون وای نو دا مطابقون چې کم فرق ته ګوري ته ثاني ته او دا د ثاني ځای کې دا اول ځای پوښه او دا ولې دا چل کوي رعایت الاعتبار مطابق من جانب الواقع بملاحظه الحيثيه کنه ولكن لا يلائم قوله اما الصدق وقوله قد يفرق دا یسر دا ملائم ده ولې ملائم ده اخر استر روان دي کنه دلته دغه د مطابق او د مطابق فرق دلته مکوا اکم ځای کې کوا قوله فقد شاع في الاقوال دې تراشه دا شاع نه سم معلومیږي اسی مشهور شی به دې کې ده څه مطلب ده اګه شهرت نه بغیر مخکې څو دې کوم عام یاره دې عام یار ها خو عام ده کنه خدای عامو يشير چې سیده قد يطلق على غير القول الشاع ټکی نه اشاره ده بده کې چې بچا باندې دي کېږي دین باندې شاع نه معلومي ښه نه مشوخ بده کې شو بس ما تاسو همیشه چې څوک پر خبره بده نو قال السيد في حواشي المطالب ګور سید په حواشي ګوري او د دومره کار کړل کنه والله چې د څومره عمر د په مطالعه باندې چې څومره شرح مطالعه ده کنه دومره حاشیه د شرح مطالعه ده دومره په دومره غواړم چې به فرق نشم کولای کله یو رالم نم دا چې کله حاشیه او کله شرح مطالعه دا ما زشته کنه او چاپشین دي سید په حواشی د مطالعه کې ویلي او د په دې حواشیو کې دومره نری باریک خبري د خلکو په دې پسې ګرځي دقه به وي او دا عشر مطالعه نه ده دا به په دغه کې په چکه سر نه شي بری وی سید په حواشیو د مطالعه کې ویلي دا حواشی د مطالعه نه دي حواشی د شرح مطالعه ده ښا بس هغه په اسم کې تخفیف کو دي شي ښا د په شرح مطالعه من حاشیه کړل شرح مطالعه چا کړل قطب الدین رازی حاشیه به د کړل او دې په کې د لاړ چې لاړ په شرح مطالعه راته وایي ته هډیر مشر سره د قطب الدین نه اته تو کوته ځوانا دا ورځي په سترګو پرته د ببر سوري ته کولاله کوستانه پورې دلته کې دې ورسه کې دلته په فادي کې مدرس کوستان ولاله او بس پورې بدل کې ده کده نه کې پښته یونس مې بتوي هغه دا ورځو د تقسیم ادیس ګوریه حیران مشه یو تاسو په دې دا کې یو ولاله په دې بلوچستان انا خلک چوته دغه وي اډیر همیشه چې ګټي وسی وبله استاسو دې دغه عدالت کې طالب نو استا مرګره چې کم کړو سلام ها عبد الواسع خسره شریف سره ما په چمن کې تخصص کوم چمن تخصص ما په موبایل کې پروتم نه دی ورکړل هغه کې پروت دی ځتنه ما تقریر کړل به د عوام پریدم په چمن کې د مليانو ته مستاسر خبرو کوم بس نه ما په خبره سم عوام نه کوي دا غره وړو ما اسټیج چې سم مليانو غوته لګي خلک پریدم او دا په کوم ناشته ده مسلم نه سلام واسه نو وایم لسه ته په کوم شری څنګه وایو بیا د پسې ماما په دې تقریر تو خپل تقریر په ما باندې وکړو د دې خبرې مونږ ته وکړې چې باید چې مونږ د دې نه اعتبار وکړو ټول علم لاړ ختم شو غیر شعوري تور باندې علم نفاق ختم کړ او د په دې باندې تقریر وکړو خپل تقریر وکړو ماشاءالله نو ته دې دعا وکړه مې د سم سم سره ده ورسته بیا بل مولا بس یو ډاګان مليان به لګیو ما یو غنټه بیان الته کړو ها اوس ما دا ګورم دې سید په حواشی او د چی شي ویلي ها یوسف بكل منهما یوسف چاته کله منهما صدق او حق
یوسف موصوف جوړیږي په هر یو د دې دوانو سره سو القول المطابق والعقد المطابق دوانه نه او د قول بالکل سند دی ورخه چې خبرو کې نه ډیرو ټینګه مضبوطه خبره